ځکه که خبره د عوامو ته پرېښوده نو زمونږ عوام خو هغه سړي هم انعام ورکوي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مونږ خو هغه هم امتحان. تاسو یاد شي په دې روژه کې قیصه ډېره ګرمه وه. ای زما وروڼو موږ نه په دې پوهېږو چې د دې هلک دا سبق د ګانو په شانتې دی، د حروف څنګه دا کړه، د ده لهجه څنګه ده، د ده پختګي څنګه ده. او دا یاد وساتئ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه. نبی علیہ السلام فرمایي ډېر تلاوت کوونکي د قرآن داسې دي چې دی خو د قرآن تلاوت کوي خو په ده د الله دا کلام ګوره لعنت وایي ورته وایي پتا دي د الله لعنت د الله بنده دا ما څوک داسې لولي. نو کېدی شي په دې کې یو طالب داسې چې د هغه اواز ډېر زیات ښایسته وي خو دلته کې د دې قاریانو صاحبانو په نیز باندې کېدی شي د هغه لهجه برابره نه وي، د هغه د حروفو ادایګي صحیح نه وي، کېدی شي د هغه پختګي برابره نه وي. نو تاسو ټول په دې ښه پوهېږئ زما وروڼو